أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. دی آدم علیہ السلام دی کسی تکمیلا دا یعنی کسای پورو کوي صدقی دا بیان کړی شوی دی سکله دی آدم علیہ السلام فضیلت اور خلافت پزما کی بندی صلاحیت اندی کی موجود دا فرشتون دی کی زیوت تا هغه دا تسلیم هم کړلو اور ابلیس تکبر وکړلو مقابله وکړل څنګه دی واجب هغه کافر شولو او هغه ورټل شولو. نو آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام هغه ته دا حکم ملو شولو تاسو از وړه جنت کې ووسه او د دې نعمتونو نه تاسو فایده اخلئ. خدایوا مخصوصه اور معینه ونه ده دین تاسو خوراک ما کوي دي ته نږدې هم ما سه مکمل پرهیزونه وکي. شیطان څنګه آدم علیه السلام دی واجب هغه مردود شو او رټل شو نو هغه آدم علیه السلام په سي قسم ته لګیدلو څه طریقې سره وی څه مکملو شي او زه د دې ونی مصلحتونه او توخایم او تیاری کو لغزش ور باندې وکم بهرحال هغه ته باندې وکړلو. نو آدم علیه السلام ته دا حکم ملو شو ته بس زمکه ته لوړ شه او زمکه کې به ایتو وسیدل جنت په شون دی نوی لکه جنت کې سړی بیغام اوسي نو اب دانو من نوی ازو کې به اختلافات وي دشمنی وي څنګه دی واجب په ژوندۍ کې پورا لطف اور خوان به نه مليږي. نو الله جل شانو ته کوم آدم علیه السلام ته فرمایي وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه. الله جل شانو فرمایي چې آدم علیه السلام ته و فرمایي چې ته او د تو کورلا په جنت کې ووسه. دا واقعیا د حضرت آدم علیه السلام پیدا کولونه او د فرشتو د سجدي کولونه بعد ولا واقعیا ده کله دا ټول واقع تیر شي هغه نه بعد الله جل شانو ته فرمایي چې تاسو په جنت کې ووسه او الله جل شانو ته فرمایلو چې وکلا منها رغدا حيث شئتما. رغد د عربی په لغت کې د دې معنا ده هغه نعمت او هغه رزق چې دغه حاصلولو کې څه مهنت څه مشقت څه تکلیف ورکی نه وي او هغه دوره زیات وي چې دغه د ختمېدلو خطر هم نه وي. نو معنا دا شوله چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام تاسو د جنت ولا میوه بیغام خوره ډریږي ما څه دا به ختم شي او نه تاسو څه د مهرت زراشته دا او نه څه فکر کوي چې دا به ختم شي یا بل څه یا به کام شي. او مخته دا فرمایي چې ولا تقربا هذه الشجره ایوی خوص ونی طرف ته اشاره وکړه چې دې ته تاسو ما نږدې کیږئ. اوس دا دې چی شي ونه دا قرآن پاک ذکر نه کړه او احادیثو کې هم مستندو کې د دې ذکر نشته. دا ائمه تفسیر چونکې چې د غنم دانه وا چونکې چې د انګور دانه وا چونکې چې د انځر دانه وا مگر څنګه قرآن او حدیث دا شای پټ پرې خو دي کې نه دین وتل په کور بس هم سي پرې سیار شي ونه خو بس وا فتكونا من الظالمين. څنګه چې تاسو دا ونی نه خوراک وکړلو نو تاسو به ظالم خلکو کې داخل شئ. مخته الله جل شانه فرمایي فازلهم الشیطان ذل د عربی په لغت کې لغزش تیر شي یعنی شیطان آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ته لغزش ورکړلو. د قرآن دغه الفاظ نه صفو ظاهر ده حضرت آدم او حضرت حوا علیهم السلام دا خلاف ورزي د زینه د کړي
څه هغه ګناه وي بلکې شیطان هغه ته دوکا وکړله فریب یې وکړلو نو هغه همدا مقام وروغلله څه کوم ونې نه منع کړي شي هغه وخوړلو او د هغه سبب د وجې نه څه د شیطان کوم لغزش وکړلو خطو کې وچولو نو دغه به جنت نه رکوز کړل شو دغه کې د یو سوال ذهن کې رسي چې کله شیطان جنت نه باسل شو دا انکار وکړلو هغه مردود شولو بیا آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یو قسم ته لغزش ورکولو د لپاره جنت ته بیا څنګه روغللو نو دې ډیر جوابونه کېدل شي شیطان دغه غلطولو د لپاره مو وایو پښتو کې څه دام کېدل شي چې الاپو کو چونکی جناتو تعالی په ډیر شون ویر کړی دي ورکه خلاص پرې کې دي نو دې په زړه کې وسوسه چولي دام کېدل شي چې د جنات چونکی الله په کوته یو تا قدرت کړی څنګه مختلف شکلونه جوړول شي نو مختلف شکلونو په صورت کې هغه ته حاضر شوی یا د منګور په شکل کې هغه داخل شوی آدم علیه السلام چونکی هغه سره دښمنی و شیطان نو هغه ته قسمونه وکړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین شیطان ته قسم وکړ ورته چې تاسو د پاره نصیحت کوونکې تاسو د پاره زه خیر خوې غواړم نو قسمونه وکړلو ان دی وجنه متاثر کړلو او آدم علیه السلام او حوا علیه السلام هغه څومره دنا واغه یو کړله او نو فاخرجهما مما كان فيه یعنی شیطان دغه ته دوکا وکړل لغزش وکړل څنګه په ذریعہ سره آدم علیه السلام او حوا علیه السلام هو دغه نعمتونو نه رو بسلو څوم نعمتونو کې هغه آرام سره ژوندۍ تیروله دار بسل اگر چې الله په وکړلو جنت نه خلا په ګرو بسلو خو شیطان طرف ته نسبت وکړو شیطان رو بسلو اواز دا و شیطان هغه ته لغزش او دوکا وکړل ازکه مغه طرف ته نسبت کیږي وقلنا بتبعضكم لبعض عدو یعنی مو دا حکم ته وکړلو الله جل شان فرمایي ته تاسو کوشه دنیا ته ورشه او بعضی په بعضو کې تاسو لپاره دښنوي دغه حکم کې آدم علیه السلام حوا علیه السلام او شیطان ته په دې وخت کې اسمانونو نه بار نه وتره هغه ته هم خطاب شامل لا او کچیتا دغه یعنی دینه هغه مراد وي چې شیطان بسله شو خو بیا خو دغه حکم آدم علیه السلام حوا علیه السلام اور دغه اولاد ته دا سې ته اولاد په مانس کې به خپل مانس کې دښمنه وي او یو بل سره به عداوت کوي څنګه د مور پلور لپاره د لطف زندگی نه وي خواندل زندگی به نه وي ویلې بچي کله یو بل سره جګړې کوي لنجي کوي نه یقینا دا یو قسم ته معنوي او روحاني سزا دغه ته میروش ولا ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حين لا جل شنو تفرمایي ای آدم علیه السلام او حوا علیه السلام زمکه کې به تاسو یو ټیم مقرر ټیم پر پتی کیږي ازت لورشه ویلې جنت ته وتل دا بغیر د اعمال نه کیږي تاسو د لورشه ځکه اعمال وکي بیا برته نو بیا به دې ځنه کې وسه الله جل شانه آدم علیه السلام ته فرمایلو اسكن انت وزوجك الجنه یعنی آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دا جنت کې هغه لپاره مسکن جوړ کړو څو مختصر لفظونو کې متصل شو چې اسكن الجنه تاسو اردوړه جنت کې پتی کیږي او دین بعد یو ته کلا لا تقربا اسكن انت ته آدم علیه السلام او رست به ایت کلا تاسو دوا وګره لا تقربا تاسو دوا معنی کیږي دځنه کې ازنه کې صيغه دي جمع وروړي یعنی تسنیه وروړي او دځو کې صيغه دي کوم دا هغه دي مفرد وروړي دا نو آدم علیه السلام یعنی مخاطب کړیا او تو فرمایي چې تو او دي تو خزا په جنت کې پتی کیږي دځو کې دوه مسلو طرف ته اشاره اول مسله دا غا چې خزا کله خوند وکي هغه رهایش او دغه لپاره سکونت لپاره کور د بخوند وی کوي دوی د خوند تابع وي ازکه تو انت وزوجک او لفظ اسكن کې بل اشاره دا غیا سکلا تاسو ارض حضرات آدم علیه السلام او حوا علیه السلام پتکیږي نه تاسو پتکیدل به عارضی وي دایمي نه ده زکات لفظ اسكن معنا دا غیا چې تاسو دې ځونه کې پتکیږي د څه د نه جدای تاسو شولو ویلز اراجل شنو ته دا علم ورسته به دغه ته مسله د سیرتی د جنت نه دغه بسل شي آدم علیه السلام او حوا علیه السلام صدا جنت به دغه پریدي
چونکې دا جنت دا دغه ملکیتونه او جنت ملکیت یعنی جنت هغه خلک لري چې دغه ایمان او عمل وکي هغه نه بعد بسی او دا قیامت نه بعد کې دلی شي نو حضرات فقها کرام دا مسلامونه بسلیا څنګه چې ته یو سړی چوته وایي چې دغه مو کور څه د دې کې ته اوس د دې کې ته پته کېږه نه دي دا مطلب نه څنګه کور دی مغشولو لکه دې ځون کې الله جل شانو ته فرمایي چې تاسو دا ور کې پته کېږي به ورسته ونو بسلو نو دینه دا معلومیږي چې اوس کون څه چوته وایي شي نو دې دا عادي هغه ملکیت نه جوړیږي وکلا منها رغدا یعنی تاسو اړوړه په دې جنت کې خوره رغدن اخوروک تل شي هغه بغیر د مشقت بغیر د تکلیف ناصی شي ډیر وي کمیږي هم نه او ته تو خوان خوره د ځل کې دا خبره ته اشاره ده سو سیدلو کې کور ور کول لپاره خزه د خوان تابع ده خو خوروک کې خزه د خوان تابع نه ده یعنی هغه خپل ضرورت کوم خواهش ته هغه خپل مرزه مطابق استعمالي او د خپل خوراک او ضرورت خواهش هغه د خپل مطابق استعمالي رغدا حيث شئتما خوراک ولا تصوره شيون دي نو اشاره ده چوک سوره خوراک ولا شي په کور د مغوره خوراک کوي او د ځن کې دا هم اشاره یعنی وای او توي فرمایلو صدا کومه ونه دی ونه ته تاسو نږدې کیږي نه هغه نه مانی کړلو یعنی جنت کې تاسو کوم طرف ته سه چی شاو کې هر څه کولای شي وسعت طرف ته شرایط تاسو ازود په دې خبره کې خدا کوم زویدا او دې طرف ته تاسو نه نږدې کیږي دینه مانی کړلو ازکه آدم علیه السلام ته الله جل شانو دي خوراک او د سکوک اټو شون زیات تیر کړیو ها ازادي هم وکړه چې تاسو په دې جنت کې ګرځیدل شي صرف ایوي ونی نه مانی کړلو ولا تقرب هذه الشجره یعنی دی ونی ته تاسو نه نږدې کیږي ظاهر خاندغه د اصل مقصد اندغه چې دی ونی ته نن نږدې کیږي یعنی دی ونی میوه بنه خوره مگر احتیاطاً یو دا وایي میوه مطلب دا ونی ته مانځي کې څه مطلب میوه ما خوره نو څه میوه ما خوره او ته وایي چې ونی د سره مانځي کې ویلي کوي ته نږدې شو لازم خبره څه هغه نه به تاسو خورو کوم کې نو دین ایواد فقہی مسله وروته لا څنګه تصد الذرائع لشي یعنی هغه شای من کول چې کوم کورنا ډور د خطر د هغه غنو ته ونی شي ناغه ته نږدې کېدل ته هم تو پرې نه دی اصول فقہ کې دي تصد الذرائع یعنی یو کور ته نه څکیږي هغه پر کوم ذرایع دي کومي وسیتی دي هغه نه هم ته من کول شي هغه نه هم ته من کیږي او دین وبلا مسلم المشلا انبیاء علیهم السلام هغه معصوم دي سکه آدم علیه السلام یو خوص ونی نه مانی کړل شو دي نه به تو خوراک نه کوي او تنبیه مو تو کړل شو شیطان دي تاسو دښمن دا او دشمن دا د سینوي تاسو ګناه کې مبتلا نشي ایدی باوجود آدم علیه السلام هغه ونی نه خوراک وکړل ته ظاهرا هغه ګناه معلومیږي حالانکه اټول انبیاء علیهم السلام هم معصوم دي نو تحقیق دا انبیاء علیه السلام دی معصوم کېدلو بالکل یعنی عقلا اور نقلا دغه ثابت ہے اټول پیغمبرون معصوم دي دغه ګناه نشي کېدلا ائمه اربعه جمهور امت په دې باندې اتفاق ته پیغمبرون هغه نه وړو ګناونه کېدل شي نو نستر ګناونه کېدل شي بعض خلک دی سمبیا کرام نه وړو ګناونه کېدل شي دا بالکل غلط خبره او د جمهور امت خلاف خبره ده واجه دا سمبیا کرام نه څکلا ګناه کیږي سمبیا کرام خو د خلکو لپاره امامون جوړول شي نو څکلا دغه د الله د مرزه خلاف ګناه کوي یا صغیره وي یا کبیره وي نو به دغه خبرو باندې دغه په افعال باندې یعنی دغه د اقوال او افعال باندې به خلک څنګه اعتماد وکي امن به بالکل ختم شي بیا دی وجنه د آزاد انبیاء کرام خبر باندې به چوک اطمینان نه کوي نو دین به بیا پوتی نشي البته قران کریم ډیرو آیتونو کې او ډیرو انبیاء کرام متعلق د سی واقعیت ذکر کړي چې هغه نه د معلومیږي چې هغه نه ګناه کیږي الله تعالی طرفنا هغه باندې عذاب هم شو دا حضرت آدم علیه السلام د کیسې نه معلومیږي د سی واقعیت حاصل بالاتفاق یعنی دی امت په اتفاق سره دغه ده څه غلط فهمي یا خطا یا په ویریدل دی واجنه دینه څه صدریدل شي یعنی پیغمبر په زیات اعلی پوک دی حکم خلاف عمل نشي کولا غلطی یعنی اجتهادي غلطیونه کېدل شي خپل سوچ مطابق هغه وا سوچ وکي سره دا بدسي اخیونه غلطی کېدل شي یا خطا یا نسیان دی واجنه کېدل شي څنګه قابل معافی هم ده څنګه دا اصطلاح تشریع کې ګناه نشي اله دا سهوا دا نسیان غلطی ده
او داسې کارونه یعنی داسې غلطي انبیا کرامو نه نشي کېدای چې هغه تعلق تبلیغ سره وي تعلیم سره وي ځان د خپل د کور متعلق هغه نه خطا کېدلی شي غلطي کېدلی شي نسیان کېدلی شي د دین د تبلیغ دی په باره کې هغه نه خطا غلطي بالکل نشي کېدلی او مګر چونکې الله تعالی په نسبت د انبیا علیه السلام مقام انتهایی بلند ده او څه به کله غاټو خلکو نه وړه غوندې غلطي وشي یقینا بیا هغې غلطۍ ته قرآن پاک معصیت او ګناه ویلو او په هغه باندې هغو ته سزا هم ورکړله اگر چې حقیقت په اعتبار سره هغه ګناه نه ده حضرت آدم علیه السلام د دې واقعې متعلق علماء تفسیر ډېر توجیحات لیکلي دي اول خو دغه چې کوم واقع آدم علیه السلام منع کړلی شو نو یو خاص ونې طرف ته هغه ته اشاره وکړله شوله څه دې ونې نه ته منع کړی شوی مراد همدغه چې د خاص ونې نه منع کړی شوی بلکې دې مطلب دغه چې دغه ونه یعنې دې ونې په شونډې څه نوره څوره ونې دي ټولو نه ته منع کړی شوی لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوې پیرې د ریخمو یوه کپړه ونیوله او په لوس کې د سوني یوه ټوکړه هم ونیوله او دا وفرمایي چې دغه شون دغه ریخمو کپړه نارینه سړي دپاره او دغه سونه نارینه سړي دپاره حرام ده اوس کوم پوهېږي خلک اب دا وایي چې سونه څه صوره ده حرام ریخم بعضې خلک دا هم ویلی شي چې نبي رسم چې د کوم خوص ریخم څه نیولي دا حرام دي د کومه خوص سونه څه نیولي ذهن کې دا خبره کله کله راتللی شي نو آدم علیه السلام ته هم تخیل وشلو څه همدغې ونې طرف ته چې اشاره کړي اندي نه یې منع کړي وو شیطان اندا وسوسه ته زړه کې ښایسته کړله او ته مضبوطه کړله او قسمونه یې ورته وکړل چې زه دې تاسو خیر خوایم او تاسو ته داسې مشوره نه درکوم چې هغه سره تاسو کوم شي نه منع کړي شي وي هغه تاسو دپاره نقصاني وي نو تاسو چې کومې ونې نه منع کړي شي هغه یعنې بله ونه ده د دې ونې ممانعات نه ده کړی شوه قسمونه یې ورته وکړلو نو هغه چې کوم د آدم علیه السلام ته یو قسم ته لغزش وشولو او دا ممکن دی چې شیطان دا وسوسه زړه کې ورته چولي څه دې ونې نه تاسو نه منع کړي او که منع کړی هغه ته اول نه منع کړی وي څه کله ته مضبوط شولې مستحکم شولې لکه څنګه وړوکه بچای هغه اول نه سخت خوراک چوته نه وي کوي ورو ورو ته سترېږي بیا هغه ته خوراک سخت وي کوي همداسې چې کله ته اوس مضبوط شولې تو کې طاقت پیدا شولو نو هغه ممانعات هم ختم شول اوس کې او دا ممکنه کېدلی شي چې آدم علیه السلام چې کوم واقع شیطان هغه ته دې ونې نه نفي ورته وښیلی چې دې کې دا فایده ده دا فایده ده همیشه دپاره به ته جنت کې پاتې کېږي ورته ویل چې بس دا فایده ده دا فایده ده دا فایده ده نو هغه ممانعات خو هغه نه بس بیا په ویر شولو ذهن نه ووتلو نو دې وجې نه قرآن پاک فرمایي هم فنسیه ولم نجد له عزما آدم علیه السلام نه هغه شی په ویر کړلی شو او هغه کې مو هغه پختګي ونه کتله نو دا هم کېدلی شي چې شیطان ورته دې ونې فایدې بیان کړي وي هغه شی ونه ذهن وتلی بهرحال داسې ډېر زیات احتمالات کېدلی شي چې د هغه حاصل دغه څه پزدیا آدم علیه السلام نفرماني نه ده کړي حضرت آدم علیه السلام نه داسې څه وشولو په ویره باندې وشولو یا اشتهایي لغزش د واجې نه وشولو چې هغه حقیقت کې ګناه نه ده مګر آدم علیه السلام شان نبوت نه او د الله پاک ته نږدېکوالي د واجې نه او لوی مقام د واجې نه دا لغزش کوم وشولو نو چونکې دغه آدم علیه السلام الله پاک ته ډېر نږدې وو او لوی مقام یې ده او پیغمبرۍ والا شونې ده اندې واجې نه دې لغزش ته به قرآن پاک څه کوم تعبیر وکړلو د معصیت والا تعبیر ورته وکړلو آدم علیه السلام کله به توبه او استغفار وباسلو الله جل شانه هغه معاف هم کړلو داسې فضول بحث ده څه خلک وایي چې دا شیطان څه کله جنت نه وباسلی شولو بیا دا څنګه یې راغلو آدم علیه السلام بیا څنګه غلط کړلو بیا د شیطان څنګه وسوسې ورته وچولې دا څه ضروري خبرې نه دي الله پاک جناتو چونکې شیطان جناتو ته الله پاک ډېر شیان کړي دي چې هغه کولی شي یچا په زړه کې وسوسې هم چولی شي انسان په شکل هم جوړېدلی شي منګول په شکل هم جوړېدلی شي بهرحال داسې لیا خبرې دغو کې هسې نوتل نه پکار او دا سوال چې آدم علیه السلام الله تعالی اول ورته تنبیه وکړه چې دا شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین دا شیطان تاسو دپاره دښمن ده بیا دغه آدم علیه السلام څنګه دا خبره د شیطان ولا ومنله یعنی لغزش ته ملو شولو او جنت نه وبسره شو نو ګوره شیطان څه کله الله جل شانه هغه ته دا طاقت او قوت ورکړی هغه مختلف شکل جوړولی شي کېدای شي بل چا په شکل کې راغلی بل څه طریقې سره راغلی نو دا اصلي خبرې دي دغه خبرو کې نه دي نوتل پکار او دغه خبرو کې ځان ته دکان نه دي ورکول پکار بس الله پاک څه کړي دي او قرآن مو ته څه فرمایلي احادیثو کې کومې خبرې راغلي مغه مطابق مغور سوچ کول پکار دي بس مسلمان دي اندغه خبرو کې امتحان ده چې الله جل شانه کومه خبره کړي ته په ذهن کې ډېر سوالونه راځي اصلونه به ته پرېږدي بس الله څه ویلي دي او فرمایلي دي په مغه باندې ته ایمان وي او یقین وي
وقلنا او مو ویلو الله جل شانه فرمایي وقلنا او مو ویلو یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن پوتشت انت وزوجک او تو بی بی الجنت په جنت کی تو او تو بی بی په جنت کی پتی کیږي وکلا او تو سو اردوړه خورو کې منها دی جنت نا رغدن تسوره تو سو خواخوي بشمور بغیر دی مشقت بغیر دی تکلیفه وکلا منها رغدن او خورو کې تو سدینا رغدن سکومی تو سو خواخوي حيث شئتما سچې تکیم تو سو خواخوي سوره تو سو خواخوي کوم زونه چې تو سو خواخوي خورو کې ولا تقربا او مانش دی کیږي تو سو دوړه اے آدم علیہ السلام او اے حوا علیہ السلام هذه الشجره دیونیتا فتكونا نشيب تو سو دوړه من الظالمین دی ظالموننا یعنی تو سودا ونخره دیونی ته مانش دی کیږي کنه نږدې شولې تو سو دوړه بو چې نشه دی ظالمونو نشه فازلهما لغزش وکړلو دغه اردوړو ته یعنی آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام ته چو الشیطان عنها دی زوینا لغزش وکړلو فدی وته خیل ته دا غدي فاخرجهما د اردوړې رو بسلو الانګه شیطان خنه رو بسلو کنه شیطان دی واجنه رو بسلو قال تعالی مما کان فی دی اغه زوینا اغه دی راحت ولا زوینا یعنی جنت نا کانا سعوده اردوړه آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام فيه بدی کی ازونه اردوړه رو بسلو وقلنا امور تویلو اهبتو توسو کوشه دی جنت نا بعضکم لبعض عدو بعضی په توسو کی بعضو دی پارا دخنوی که شیطان دی ټیم کې اسمون نوی کوشوا ناغه طرف ته شرایط اے آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام توسو دی پارا دا شیطان دخمان دا او کاغه کوشو بیا اون مرود اولاد دا سید آدم علیہ السلام تو حوا علیہ السلام او توسو کوم اولاد دا بخبل ماس کې ایو بل سره دا خلک دښمنی کوي لکه نن توسو مګورو هم ولکم فی الارض او توسو دی پارا په پزمکی کې مستقر ټکاناوی ومتاع او فدی ولا شیون بوی الہین مخصوص وقت پورې یعنی دی دنیا کې به تاسو همیشه دی پرنه پته کیږي مخصوص وقت پورې کې بس به بونه سي وقلنا یا آدم اسكن اور موت ویل اے آدم علیہ السلام پوتش انت وزوجک الجنت او بیبی دی تو په جنت کې وکولا او تو سر وړه خورو کې مینا دی دینا رغدن تسوره مخواخوي حيث شئتما او تکم زونه مخواخوي ولا تقربا او تو سر وړه مانش دی کې هذه شجره دیونیتا فتكونا او شیب تو سر وړه من الظالمین دی ظالموننا فازلهما لغزش وکړلو یا په ویرکړلو نا الشیطان عنها دی دغونه اردوړنا فاخرجهما او وی بسلو د اردوړه مما دی اغشینا کان فی سود اردوړه په دی کی یعنی جنت کی وقل له بیتو او موت ویلو ای بیتو دوسو کوشه بعضکم لبعض عدو بعضی په توسو کې بعضو دی پر دخنوی ولکم فی الارض او توسو دی پر پزمکی کې مستقر ټکانا ده و متاع او فیدی وی چې تولدی الہین یو مخصوص وخت پورې بهرحال الله جل شانو دو متوسط په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی پویر نصیب کی سمجھ نصیب کی قران پاک اور احادیث په کومي خبر باندې سوره پرې غږیدلې دي مغه مغور منل پکور دی هغه کې نن وتل هغه کې نن سوالونه کول سوچونه کول نه یقینا د ګمړې سبب ذریعہ جوړیدل شي الله تعالی دو متوسط ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین